عزتمن مسلمانانو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسالت ملو شو نو عمر مبارک کې 40 کالو او د رمضان میاشت په 9 میاشت په د پاسه وي او د غار حرا تفصیلی واقعا د جبرئیل علیہ السلام د راتلو د وحی د نزول او د قران کریم رمنی آیات چې نازل شول دا غي واقع په تفصیل سره تاسو ته بیان شي و پیغمبر اول په خپل ایمان باندې او نبوت باندې په خپل نبوت او رسالت باندې اول ایمان وي چې زه د الله پیغمبر یم چې څنګه د امت د مؤمن جوړېدو لپاره د الله جل جلاله په وحدانیت او د پیغمبر په نبوت باندې ایمان ضروری دی دغه سي د پیغمبر په خپل هم په خپل نبوت او رسالت باندې ایمان ضروری دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دې خبرې یقین د جبرئیل علیہ السلام دراتلو او غار حرا کې د وحی دراتلو د نزول سره وشو بعض روایتو کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جبرئیل علیہ السلام په یو تخ او مسند باندې کېنو چې هغه مرصع او د جواهر او وته یو اول چې د الله رسول او دا غینه پس دا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق تر اخر پورې یو څو آیتونه دا نازل شوي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کور ترانو د مقبره باغی باندې ساړه راغله وساړه حدیث مبارک کې راځي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سینه مبارک او د ولی رپیدل دا غي دوه وجې یو د جبرئیل امین ناصاف راتل چې دې سره طبيعي خوف رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې راغله او طبيعي خوف دا د ایمان او نبوت او رسالت سره جمع کېدی شي چې انسان طبيعي طور سره د وسیز نه یری د مار نه یریږي د لړم نه یریږي د زمری نه یریږي لکه تاسو ته ما د حضرت موسی علیه السلام واقع بیان کړی و یو عقلی خوف دی او یو طبيعي خوف دی عقلی خوف د ایمان سره او د نبوت او رسالت سره نه جمع کیږي دا د ایمان منافی دی عقلی خوف دا دی چې ستا د الله جل جلاله نسترګې ووړي او ته وایې چې دا مخلوق ماته نقصان را رسولی شي نو دا عقلی خوف دی دا د ایمان منافی دی او طبيعي خوف چې ناڅاپه یو څیز لیدو سره وحشتناک شی دی زهریله شی دی د هغه په لیدو سره په انسان باندې خوف طاری شي نو دا کېدی شي دویم د حضرت جبرئیل علیہ السلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځان سره راجختول او سینې ته زور ورکول نو دې سره هم هغه ته تکلیف رسیدل او شدت سره او تاسو ته مخکې دا خبره ما عرض کړې وه چې دا د حضرت جبرئیل علیہ السلام چې ملکوتی صفات وي په هغې کې فرښتې دي هغه فیض یې د محمد رسول الله سینې ته منتقلول چې په هغې سره د وحي د اغشتو د اخذ صلاحیت په هغې کې پیدا شي نو دې دوو کیفیاتو سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې داسې لرزه غوندې تاري و کور ته رالو او خپلې بیبي حضرت خدیجه رضی الله عنها ته وویل وی فرمایل زملونی زملونی په ما باندې کمبل واچوئ کمبل را باندې واچوئ ام المؤمنین حضرت خدیجه رضی الله عنها ډېره مهربانه بیبي وه او ډېره زیرکه وه رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کمبل واچول کله د انسان کیفیت داسې چې کله یعنی ډېر د سختۍ حالت وي نو هغه وخت کې بیان نشي کولی نو په ابتدا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خپله د دې کیفیت بیان وکړو او نه ترې نه دې هوښیارې بیبي تفصیل معلوم کړی دی چې دا ولې دغه وخت کې نه
چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حالت لغونی پسا صورت شو او خپل ځای ته واپس رالو نو بیا بیبي ته وفرمایل چې دغسې ما سره به داسې کار شو د په غار کې ناست وم او فرښته راغله ټول کیفیت یې ورته بیان کړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لرزې کیفیت او ساړه راتلل او په هغې باندې کمبله جوړ دغه وخت کې خپلې بیبي حضرت خدیجه رضی الله عنها تسلي ورکوي چې تا به الله جل جلاله یوازې کلم نه پرېږدي والله لا يخزيك الله ابدا والله لا يخزيك الله ابدا فالله مې قسم وي تا به الله جل جلاله کله هم یوازې نه پرېږدي انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق تخو داسې کارونه کې چې صله رحمي کې صله رحمي دا داسې شی دی چې د مخکې نه دا ښه را روان دی صله رحمي دې ته وایي رشته پالل لومبی حق د مور او پلار بیا هغې پسې د اصول و فروع د رونو خویندو د عزیزانو رشته دارانو د رشتو معلومول چې دا مې تره دی دا مې ماما دی دا فلانکی دی دا ډینګړی دی دا ضروري دي د نور مسلمانانو نه زیات په ښه بده کې د هغوی تپوس پوښتنه کول هغوی ته ځان رسول دا ضروري رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دا شی ډېر صله رحمي د نبوت نه مخکې مخوړ وتحمل الکل او ته خو بوج پورته کې د خلکو سره دې نه ظاهري بوجونه مرادو هغه بوج مرادو چې په چا باندې به څوک سیوا شل مثلا اولاد به ډېرو خوراک څښاک انتظام به نه کېدو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به هغه سره هغه بوج پورته کولو او وتقري الضيف ته خو د مېلمه مېلمستیا کې د مېلمه مېلمستیا کول دا ښه صفت وتکسب المعدوم چې کوم سړی فقیر وي نو هغه ته مال ګټي خلک ځان دپاره ګټي پلار ته یې نه ورکوي نن سبا داسې حالت دی په اسلامي معاشره کې مور محتاج د ضرورت دی نه ورکوي رور او خور محتاج دی ضرورت دی نه ورکوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم به د اجنبي دپاره مال ګټلو هغه ته به یې ورکول وتکسب المعدوم وتعين على نوائب الحق او چې چرته د حق په مداتو کې د لګولو ضرورت وي نو د خلکو سره تعاون کې ګناه کې نه په معصیت کې نه چې یو سړی په ډمتوب باندې او په معصیت باندې مال خرج کوي ته ورسره تعاون وکړي نه چې کوم حق او جایز صورتونه دي په هغې کې د خلکو سره ته تعاون کې حضرت خدیجه رضی الله عنها دا صفات ذکر کړل او دا یې دومره په اعتماد سره ذکر کړل چې قسم یې خوړو او بیا یې وفرمایل چې اول په ابتدا کې لا یخزیک الله ابدا تا به الله جل جلاله کله یوازې نه پرېږدي اخزا د خزي نه دی او خزي وایي رسوا کولو ته لکه دوه دوستانی په خپله کې او کله چې په یو باندې سختي راله نو دې ته نه ډډې ته شو هغه یې پرېښو سختۍ ته دې ته خزي وایي د خلکو په مخ کې رسوا کړو الله جل جلاله به تا نه پرېږدي دې نه معلومیږي چې دا صفات اوس هم په کوم انسان کې وي اوس هم نو داغه په عمر کې داغه په مال کې داغه په اولاد کې داغه په اهل کې دې سره برکت راځي یو سړی به ډېر ښه دی به د فرایضو نه علاوه تهجد هم کوي لیکن دی به مور پلار پرېږدي دی به عزیز ولی پرېږدي رشته داران صله رحمي به نه کوي د هغوی تپوس به نه کوي نو د ده په عمر او په مال کې برکت نه کوم سړی چې دا غواړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما عمر دې ډېر شي او زما د مرګ نه پس تم زما نوم اخیستی شي او د ده په عمر کې برکت واچولی شي نو فلیصل رحمه و اپنے رشتے کو پالے هغه د خپله رشته پالي حضرت خدیجه رضی الله عنها دا صفات ذکر کړل د دې د اعتماد په کوم بنیاد یو په دې صفاتو باندې الله تعالی سره پورې پیغمبري نه ملاو شوي دې نه مخکې اوس خو ملاو شو حضرت خدیجه رضی الله عنها ته مخکې پته نه وه لیکن یو د دومره اعتماد سره د خبرې کولو وجه دا وه چې ښه صفاتو په رسول الله صلی الله علیه وسلم کې وي دا جنات او بل څه نشي کېدی دا د الله جل شانه فرښته ده او نبوت یې راوړی ده دویمه وجه دا وه چې د حضرت خدیجه رضی الله عنها د تره زوی ورقه ابن نوفل هغه دغه وخت کې په مکه مکرمه کې د عیسایت د علومو
ماهر و عالم او مخکې بیان شوي تاسو ته چې هغه تورات او انجیل دا کتابونه به د عبراني ژبې نه چې دا د یهودو ژبه ده د هغې نه به دا منتقلول عربۍ ته او بیا به په عربۍ کې چې څوک د څخه راتلل نو هغه به یې پوهول نو حضرت خدیجه رضی الله عنها ته د هغې نه څه معلومات چې نبي آخر الزمان به راځي بیا په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې چې کله تجارت ته واستول نو د هغې ښکلي صفات یې ولیدلي صادق او امین او بیا هغه ناشنا واقعات چې په خپله په کوټه ولاړه او په بام او رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وریځ لیده چې کله واپس راتلو او د میسره غلام د هغې سره استول او میسره هغه ټول واقعات تفصیلي حضرت خدیجه رضی الله عنها ته بیان کړل چې داسې داسې کارونه کېدل نو د دې په زړه کې د مخکې نه دغه خیال چې دا د الله پیغمبر دی داسې موقع باندې چې انسان ته معمولی اشاره هم راورسېږي نو هغه وایي نو چې څنګه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یقین د حضرت خدیجه رضی الله عنها په باندې یقین پیدا شو چې دا د الله پیغمبر خو د دې خپلې خبرې د توثیق دپاره او د تایید دپاره دا خبرې ځکه کوم بعضې سیرت کتابونه به تاسو ولولئ په هغې کې الټه خبرې دي په هغې کې زمونږ په دې ملک کې لیکلی شوي په هغې کې به دا چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په خپل نبوت باندې لا یقین نو رستو یقین پیدا شوی دا خطا ده د خپلې خبرې د تایید او توثیق دپاره حضرت خدیجه رضی الله عنها اول لاړه دې ورقه ابن نوفل ته ځکه چې په ټوله مکه کې دی عالم او بل څوک عالم دې نه معلومه شوه چې داسې ناشنا خبره کله پېښه شي نو لومبی د علماو سره تلل پکار دي په خپله باندې د دین یو مسئلې حل په خپل سوچ سره مکو د یو داسې کس چې هغه سره علم د هغې باره کې ني د هغه په وینا سره مکو په خوب سره یې مکو په کشف سره یې مکو بعضې سړی خوب وویني په خوب کې ماته الله جل جلاله دا ووایي الیاذ بالله دی بیا داسې خبرې شروع کړي وي خو جاهل ناپوهه چې ته به وایې د وحي دعوه یې وکړه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس بل پیغمبر نشته خاتم النبیین دی په هغې پسې نه بل پیغمبر هغه زمانه کې او نه رستو نه تر قیامته پورې راځي رسالت پې باندې ختم شوی د نبوت پې ختم دی بیا الټه پلټه خبرې شروع کړي بعضې خلک ځان نه وظایف شروع کړي نو ډومبی کې وظایف کوي د هغې اثرات ښه د ده مخې ته راځي خو خوب ویني ځکه چې سړی نیک عمل کوي او ذکر کې نو ښه خوب به ویني خو دا وظایف او اذکار د ده د مرشد نه بغیر وي نو په ابتدا کې خو حالت ښي رستو بیا په ده باندې کشف شروع شي او کشف کې تمیز کله کله ګران شي د کشف مثال داسې دی لکه د خوب په خوب کې ښه خوب هم شته او بد خوب هم شته شیطاني په کشف کې ښه کشف هم شته او بد هم شته هغه د شیطان د طرف نه نو دغه وخت کې بیا ردم ذهن ته چې کومه خبر راځي ذهن یې خلي ځکه چې مخکې زما مخې ته ښې خبرې راتلې نو دی وایي دا مې یقیني ده نو دی ګمراه شي ما سره داسې واقعات د ښځو د سړو راغلي دي ډېر پوښتنې ته راغلي یاد ساتئ دې نه ځان ساتئ چې کله در باندې نوی کیفیت خوب وویني په ویښه باندې څه وشي نو دا اهل علمو نه تپوس کوئ چې د خپلې زمانې ستا په خوا و شا کې هغه ښه عالم وي د خلکو د هغه په علم باندې اعتماد هغه نه تپوس قرآن کریم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو نه واقف نو حضرت خدیجه رضی الله عنها په نظر کې دغه وخت په مکه کې ورقه بن نوفل عالم هغه ته لاړه ورته یې ویل چې د تره زوی یې دغسې نبي کریم صلی الله علیه وسلم یاد داسې کیفیت ته به وایي نو ورقه بن نوفل ورته وفرمایل چې ما ته داسې ښکارېږي چې دا کوم کس د څخه راغلی دی دا ناموس نه مې واغوشته یو جاسوس وي یو ناموس وي تا ته چې څوک پټې خبرې کوي بل څوک نه خبرېږي او هغه د خیر خبرې وي نو هغه کس ته ناموس وي او چې څوک تا ته پټې خبرې راوړي نو هغه د شر خبرې وي نو هغه ته جاسوس وي نو دا ناموس هغه دی چې کوم په عیسی علیه السلام به نازلېدو یعنی دا هغه فرښته ده چې په عیسی علیه السلام څخه خبره اتله نو عیسی علیه السلام خو د الله پیغمبر ټولو ته پته وه تېر شوی ورقه بن نوفل ته د دې خبرې علم د کتاب نه خبر وې دا هغه ښکاري داسې ښکارېږي
چې دا د الله پیغمبر دی. دا خبره یې ورته وکړه. حضرت خدیجه رضی الله عنها زړه نورم دغه شو مطمئن شو، بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم راوست. په خپل راوست مبارک ورقه بن نوفل ته لاړ. دغه وخت کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی. بعض اهل علم په دې موقع باندې لیکلي دي چې دې نه معلومیږي که یو سړی په علم کې افضل وي، یو سړی په علم کې افضل دی، په تقوا کې افضل دی، او بل کس مشر دی، نو د هغه د عمر خیال ساتل پکار دي، د هغه د مشرۍ. بعضې کسان داسې هم لیدلی شوي دي چې لغ نه علم بس غرانو پلار یې جاهل وي، نو پلار ته وایي ته خو جاهل یې، ما سره علم دی. یا مور ته داسې خطا نسبت وکړي، نو ستا پلار تا نه مشر دی، ته د هغه نه پیدا یې. که ته ډېر غټ عالم شوې، مفتي شوې، شیخ الحدیث شوې او څه شوې، خو هغه ستا پلار دی، تا نه مشر دی. ستا تره دی، ستا نه مشر دی. ته تورګیرې یې، هغه سپینګیرې دی، ستا نه مشر دی. نو د هغه د مشرۍ خیال ساته. چې کله هغه غلطه خبره کوي، نو هغه بیا ناپوهه دی، په غلطه خبره کې به د هغه اصلاح کوي، د هغه سره به ملګرتیا نه کوي. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یې راوست ورقه ابن نوفل څخه، ځکه چې ورقه ابن نوفل بوډا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چپ ناست دی، ورقه ته تپوس کوي، یا ابن عم ماذا ترى؟ ای وراره ته څه وینې؟ ما ته خپل حال ووایه. دې نه ماشومه شوه چې اصل آداب دا دي چې سړی ساکت او چپ ناست وي، او چې کله مشر تپوس وکړي نو بیا سړی ګویا شي. راتلو سره فوراً خبرې شروع کول چالاکي، دا غیر ناپسندیده او غیر مرضي شی دی، دا د آدابو خلاف. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چپ ناست، ورقه ابن نوفل ته تپوس کوي، نو بیا ګویا شو. ټول تفصیل یې ورته بیان کړو چې دغسې زه ناست وم، داسې فرښته راغله. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله تلل نو، حضرت خدیجه رضی الله عنها بوتلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم کیفیت چې کوم هغه د ورقه ابن نوفل نو، هغه د حضرت خدیجه نو. نو هغه ورته وایي چې دا خو هغه فرښته ده چې کوم په موسی علیه السلام نازله شوي وه. اول د عیسی علیه السلام نوم هغه شته، بیا د موسی علیه السلام، ځکه چې د عیسی علیه السلام وروستو راغلی دی، لیکن د هغې شریعت دا همدغه د موسی علیه السلام شریعت. هغوی ته چې کوم کتاب ورکړی شوی انجیل، نو په انجیل کې نور مناجات دي، احکام او شرایع زیات تر د نصاراو د دین د عیسی علیه السلام د شریعت، هغه د موسی علیه السلام د شریعت. ورته وایي چې دا هغه فرښته ده چې کوم په موسی علیه السلام باندې نازلې ده. او بیا یې ورته نورې خبرې وکړو، په آخر کې دا ووایي چې کاش چې زه هغه وخت کې حیات وې او زه مضبوط وې، ځوان وې، چې ستا قوم کله تا د دې ځای نه ایستې، ما ستا ملګرتیا او نصرت کړی وې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ټولې خبرې اورېدې، ځکه چې پیغمبر د الله جل شانه نه د دې نه ناشنا کارونه دي. چې دا ټکی یې واورېدو، نو ویې فرمایل چې زما قوم به ما وباسي. وایي چې یو کلم چې ستا غونې دعوا چا کړي ده او نبوت هغه ته ملاو شوی دی، نو د هغه قوم د هغه خلاف شوي دشمنان او بیا یې هغه ایستی، دشمني یې ورسره کړي، ستا قوم به تا وباسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تپوس وکړو چې دا خبره ورته ناشنا، قوم ته زه د فایدې شی راوړم، قوم به ما څنګه وباسي؟ یو دویمه دا چې د انسان د خپل کور کلي او د قوم سره محبت وي. او دې نه معلومه شوه چې دا محبت دا د ایمان منافي شی نه دی، دا په تعصب کې نه راځي. ستا د خپل قوم سره محبت دی، دا د ایمان خلاف نه دی، تعصب کې نه راځي. ستا د خپل کلي علاقې سره او ځمکې او خاورې سره محبت دی، دا د ایمان منافي نه دی. ها ستا قوم په ناړامه باندې دي، په معصیت باندې ولاړ دي، د الله په نافرمانۍ باندې دي، او ته بیا هم د خپل قوم سره ولاړې، دا ګناه ده. دغه وخت کې به ملګرتیا نه کوي. ستا په خاوره باندې داسې اعمال کېږي چې دغه وخت کې ټول په کفر و شرک لګیا شو، ستا ایمان خرابوي، ته کمزوری، نو دغه وخت کې دا علاقه پرېږده. خپله علاقه ډېره خوږه ده، خو ایمان د هغې نه زیات خوږ دی، دین اسلام د هغې نه زیات خوږ دی، د الله جل شانه تعلق د هغې نه زیات مضبوط جوړول پکار دي. بیا دغه وخت کې خپل ایمان محفوظ کړه، خپل دین محفوظ کړه،
رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک کې فرمایي چې په ورځ د قیامت کې به هغه بهتر سړی د هغه زمانې ته اشاره وکړه چې کله فتنې راشي، لکه اوس نن سبا فتنې شروع شوي، نو چې کوم ځای کې سړی ایمان نشي بچ کولی د هغې مثال دی. فرمایي چې هغه سړی به خپل ځان بچ کولی شي، هغه به بهتر وي چې هغه سره یو څو څاروي ګډې بیزې او هغه د غرونو څوکو ته لاړ شي او داسې ځای ته لاړ شي مواقع القطر چې هلته باران ورېږي، یعنې شینکې وي او د اوبو انتظامي دی، هلته لاړ شي هغه غره څوکې ته او دا څاروي ځان سره بوځي او هلته کې دیره شي، د آبادۍ نه وځي. دغه سړی به په ګټه کې وي، دی به خپل ایمان بچ کولی شي. نو دې کې کور کلي علاقې پرېښو ته اشاره وکړه، ولې؟ ځکه چې ایمان فتنه کې دی، ایمان په خطره کې دی. عرض مې دا کوله زما عزتمنو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هلته نه واپس راغلی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله رالو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو په خپل عمل شروع کړو، ډومبی چې پې فرض شوی دی کوم حضرت خدیجه رضی الله عنها په ایمان راوړو، پته ورته ولګېده چې د الله پیغمبر دی. ډومبی چې کوم شی د دین اسلام فرض شو د ایمان راوړو نه پس او د نبوت د میلاوېدو نه پس هغه مونځ دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغه ورځو شپو کې چې کله د دنیا نه تشریف وړي د مونځ په باره کې وصیت کوي، مونځ خیال کوئ، ځکه چې مونځ داسې عبادت دی چې اول تپوس به د مونځ کېږي. اسلامي معاشره پیژندې شي په اذان باندې، په جماعت باندې، په مونځ باندې چې دا مسلمانان دي. کوم ځای کې چې جماعت دي هلته د اذان آواز نه راځي، هلته مونځ نه کېږي، نو هلته فرق نه کېږي چې دا مسلمانان دي که کافر دي. ظاهري فرق شی دغه دی. ستا په خبرو اترو سره نن سبا په خبرو فرق نه کېږي، د مسلمان خبرې او د پیرنګي خبرې یو شان شوې، دی انګلیش وایي هغه انګلیش وایي. لباس او پوشاک دا د تمیز شی نه دی، دا د قوم پسې ځي. امام بخاری رحمه الله په خپل کتاب کې نور حضرات محدثین په کتاب اللباس او ابواب اللباس کې احادیث راځي چې څنګه لباس ته اچې نو هغه سې اچوه، خو د دوو څیزونو خیال ساته، یو هغه چې حرام وي هغه ماچو، یو هغه چې د بل قوم سره چې کوم باطل قوم دی کافر دی د هغې سره مشابهت وي هغه ماچو. لکه یو سړی د هندوانو پټه وتړي یا د هغې په شان د سر ویښتو بوتکه پرېږدي نور سرکل کې، یا زنار وتړي یا بل یو شي، یا صلیب څوک په غاړه کې ځوړند کړي، نو دا د قوم د مذهبي نښې دي، دې سره سړی د مذهب نه وځي. باقي چې ستا د قوم کوم لباس دی هغه اچوه. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به قمیص لاندې به ازار او څادر. زمونږ په دې علاقه باندې قمیص او پرتوګ دي، نو مونږ قمیص پرتوګ اچوو، هغوی به دا اچوو. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم روایاتونه ثابت دی چې پرتوګ یې خوښ کړی دی. حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې یو ځل مبارک بازار ته لاړو او د هلته نه د پرتوګ دپاره کپړه واغېسته، نو ځان سره یې راوړه. ما ورته وویل چې یا رسول الله ما ته یې راکوي، ویې نه، المرء احق بمتاعه او کما قال علیه الصلاة والسلام، سړی د خپل څیز زیات حقدار دی. نو هغه یې راوړو، تپوس مې وکړو چې دا څه دپاره؟ وی دا پرتوګ ځکه چې زما پرتوګ خوښ وي، لانه استر، ځکه چې هغې کې پرده ډېره ده. خو د قوم یو رواج وي، نو قوم پسې دا څیزونه ځي، نو دې څیز ته سپک مه ګورئ. کله کله زمونږ دا پښتانه اوتې بوتې شروع کړي. نو کوم لباس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اچولی، ته د خپل قوم لباس اچوټي، البته د بل چا پېښې مه کو، بل خلکو پسې مه ځه چې کوم قول خصوصا هغه باطل وي، د هغوی لباس او پوشاک مه اختیار. رسول الله صلی الله علیه وسلم اول شی چې فرض شوی دی هغه مونځ دی. خو حضرات اهل علم وایي چې مونځ فرض نو، د مونځ حکم په ابتدا کې وشو او فرض شوي 5 مونځونه بیا د معراج په شپه کې دي. بعضې حضرات وایي چې مخکې فرض خو 2 ټیمه، سحر او ماښام، او بعضې وایي چې فرض نو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د مونځ امر وشو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به اودس وکړو او بیا به یې مونځ کولو. حضرت خدیجه رضی الله عنها په باندې ایمان راوړ. دویم حضرت علی کرم الله وجهه په ایمان راوړ. حضرت علی رضی الله عنه د 10 کالو په عمر کې ایمان راوړی دی. هغه څنګه ایمان راوړی دی؟
نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره به دی په کور کې داسې و چې یو ځل په مکه کې قحط راغلی خوراک څښاک څیزونه ختم شو تاسو ته مخکې پته ولګېده چې زمونږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د بل بوجونه پورته کړو نو قحط خو په ټولو او نشوالی د غلې او د خوراک څښاک په ټولو کورونو کې و رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ماشومان مو بچی مو دغه وخت ما تاسو ته مخکې عرض کړو چې حضرت خدیجه رضی الله عنها نه اولاد پیدا او نبوت ورته ملاو شوی دی په څومره وخت کې 40 کالو په عمر کې او واده یې کړی په 25 کالو په عمر کې نو 15 کاله پې تېر شوي دي دی کې بچی شوي اولاد یې شوی دی 4 لوڼه مبارکې 4 زامن یا 3 او د هغې تفصیل تاسو ته مخکې بیان شوی سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وکتل چې خپل تره ابو طالب باندې بوج دی د اولاد په کور کې عیالداري ډېره ده ټبر یې ډېر دی نو بل تره عباس صاحب هغه ته یې ووی چې داسې چل به وکړو چې په ده باندې بوج دی نو څه به ترې نه ته والی او څه به ترې زه والم یو کس به ته والي یو کس به زه والم نو چې دا بوج په باندې کم شي خرچه به یې مونږ برداشت کړو نو ابو طالب صاحب ته وی نو ابو طالب ورته وی چې عقیل ما ته پرېږدئ او باقي چې کوم مخوښ یې هغه واخلئ نو جعفر چې وروسته بیا دی مسلمان شوی دی رضی الله عنه په سابقین اولین کې دی جعفر ابن ابي طالب دا د حضرت علی رضی الله عنه ورور دی دته جعفر طیار ویل کېږي په غزوه موته کې دی شهید شوی نو دا ترې حضرت عباس صاحب واغشت او حضرت علی رضی الله عنه ترې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم واغشت او دغه حضرت علی رضی الله عنه پیغمبر علیه السلام په کور کې داسې لوی کړی لکه بچی چې لوی او بیا وروسته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زوم جوړ شوی دی لوري بې واده د حضرت فاطمه رضی الله عنها نو دی په کور کې لویېدو نو دی د 10 کالو چې دغه وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نبوت ملاو شو نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام او حضرت خدیجه رضی الله عنها موس کوي او داسې وکړو او موزې کولو نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر اوسه پورې د علي صاحب نن خبره پټه کړې وه او داسې وکړو موزې کولو دواړو نو علي صاحب چې وکتل نو ورته وایي چې دا کوم داسې شی دی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې دا د الله دین دی او زه تا ته دعوت در کوم الله جل شانه طرف ته او د لات او عزا بوتان پرېږده د عبادت او پرستش مکو دا چې کوم دی نو ټول خطا دي او الله یو دی نو حضرت علی رضی الله عنه ورته وایي چې صبر وکړه زه به د پلار نه تپوس کوم ابو طالب نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ټیک ته خیر دی سوچ وکړه په باندې خو پلار ته لا مه وایه هغوی دا غوښتل چې دا خبره افشا نه شي وروسته به حکم راځي وانذر عشیرتک الاقربین چې اوس پاسه ورشته ټوله هغوی ته ووایه د هغې حکم نه مخکې ده دا خبره وایي چې پلار ته لا مه وایه نو هغه لا نړو شپه چې تېره شوه نو د شپې الله جل شانه په زړه کې ایمان راسخ کړی و د علي صاحب چې سهار پاڅېدو وایي چې ما ته کلمه ووایه زه مسلمانۍ نو حضرت علی رضی الله عنه مسلمان شو د 10 کالو په عمر کې په کور کې دریم کس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو غلام دی زید ابن حارثه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام غلام دا هغه کس دی هغه صحابي دی خوش قسمته چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زوی نیولی و لیپالک مو بولا بیٹا په زوی نیولی متبنا ورته په عربی کې وایي او الله جل جلاله قرآن کریم کې د ده په باره کې احکام نازل کړي دي په قرآن کریم کې د یو صحابي نوم نشته او د حضرت زید نوم شته فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها کله چې زید خپل حاجت پوره کړي نو بیا د دې نکاح موږ تا سره وکړه دا د حضرت زید بن حارثه رضی الله عنه بیبي چې د خاندان د نبوت نه و اول د هغه په نکاح کې و بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نکاح ته راغلي و نکاح یې الله جل شانه په اسمانونو کې بره کړي چې موږ ته دا درک دا هغه بیبي ده چې د دې نکاح بره په اسمان کې شوي الله پاک کړي نو بهرحال زید بن حارثه د رسول الله صلی الله علیه وسلم متبنا او غلام دا داسې و چې د اصل کې د یمن
یمن کې پاتې کېدل او یمن د مکې مکرمې نه په جنوب کې ډېر ښکته دی. یو ځل دی د مور سره روان او مور یې تله خپل مور او پلار کره. دا ماشوم بچی ورسره دی ماشوم نو ډاکوان رالل. د جاهلیت زمانه بس چې کوم به زورور هغه په کمزوري راتلو مال جان په هر څه به حمله کو. د مور د خوا نه اوچت کو هغې سره آسونه هغې باندې کېنول ماشوم او ویې تښتول. مور یې چغې جوړې کړې کور ته لاړه خاوند ته یې په ده باندې د پلار نه زیات د ده تره ډېر زیات مهربانه او ډېر پې باندې مین چې تره ته یې پته ولګېده نو هغه وایي زه به د ټولې علاقې لټ په لټ کوم خو زه به دا خوراره راوباسم هر څه ته چې او مور یې ډېره زیاته بېچینه وه. دا چې ډاکوان وتښتولو نو رایې وستو مکې ته. په مکه کې مختلف بازارونه او منډایانې وي. په هغې کې په یو منډایي کې په بازار کې خرڅ کړو. د حضرت خدیجه رضی الله عنها د پاره د هغې یو عزیز دا غلام واغشتو. حضرت خدیجه رضی الله عنها کورته راغله. هغه یې وایي چې دا زمونږ غلام دی. هغه یې په غلام خرڅ کړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته حضرت خدیجه رضی الله عنها بخشش ورکړو چې یا رسول الله ستاسو خدمت وکړي. غلامانو زمانه پیغمبر علیه الصلاة والسلام به د ده دومره خیال ساتلو چې کله یې دا تره او پلار دی ورپسې ګرځېدل لټولوی نو په لټون لټون چا ورته ووایي چې دا خو دغسې مونږ یو ماشوم لیدلی دی او مکه کې خرڅ شوی دی کیدای شي چې دا هغه دی راغلی. بیا یې دلته تپوس کولو نو په تپوس د نبي کریم صلی الله علیه وسلم خواته راورسېدل. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته چې رالل نو دا پلار یې دا تره یې وایي چې صاحب دغسې ماشوم دی تاسو څخه راغلی دی او وی چې او نو بیا ورته ووایي چې ته څومره څه غواړې هغه موږ تا ته درکوو. تا به په پیسې ورکړي خو موږ ته دا ماشوم راکړه. تا به موږ سره ډېر احسان. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو مهربانه هغه ته فرمایي چې زه دا ماشوم هسې در کوم خو دې زه راولم ده نه به تپوس کوم که دې تاسو سره تلل غواړي بیا به یې در کوم او که دې تاسو سره نه ځي نو زه یې سره په زور ناست یم. حضرت زید ابن حارثه یې راوست. د پلار نوم یې حارثه و. دی یې راوست نو دوی دا دواړه داسې ولاړ دي. نو ورور او تره سره پلار او تره سره میلاو شو. ورته وایي چې بچی دا پېژنې مې وایي دا یو مې پلار دی دا بل مې تره دی. نو ورته وایي چې دوی تا پسې راغلي دي. نو پلار او ترې هم خبره وکړه چې راځه موږ سره. نو دی ورته وایي چې نه ما محمد نبي کریم صلی الله علیه وسلم یاد کړو چې ما هغې سره کوم خواږه لیدلي دي داسې ما بل ځای کې نه دي لیدلي د تاسو سره نه ځم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دغه ستاسو بچی دی. هغه یې باندې سترګې سرې کړې پلار چې فلان کې ډینګلي ته موږ سره نه دی پردي ځای کې پاتې کېږي. ورته وایي چې نه دلته کوم رحم کوم شفقت او کومه مهرباني ما لیدلي دی نو هغه ما په کور کې د مور په خوب غېږ کې نه دی لیدلي. نو دغه زید ابن حارثه رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې آزاد کړی او د پې باندې ایمان راوړ مسلمان شو. 3 کسان مسلمانان شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه کې څه دوستانو واقفو متعلقین په هغې کې یو ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی. ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره میلاو شو نو دعوت یې ورته ورکړو چې دغسې ما ته الله جل شانه رسالت او نبوت را کړی دی او الله یو دی او لات او عزا پرېږدي په الله باندې ایمان راوړه. فوراً ورته وایي چې بلکل ایمان راوړم کلمه راته ووایه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله کلمه یې ورته وایي مسلمان شو. خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي په آخري ایامو کې چې ما باندې چا کوم احسان کړی دی نو ما د هغې بدل کوس کړی دی. ما باندې چا کوم احسان کړی ما د هغې بدل کوس کړی دی لیکن زه د ابوبکر بدل ما نه دی کوس کړی. یو دا فرمایي. دویم دا چې ما چاته ایمان وړاندې کړی دی چې اسلام قبول کا نو هغه څه نه څه پسو پیش کړي دي. چا وی سوچ وکوم چا وی مشوره وکوم کور سره به خبره کوم دلایل یې رانه غوښتي دي. خو ابوبکر ته چې څنګه ما ایمان وړاندې کو دعوت مې ورکړو نو د فوراً ایمان راوړی دی قبول کړی دی بغیر د څه دلیل غوښتلو. او دا ابوبکر صدیق رضی الله عنه ډېر هوښیار او زیرک سړی او دا جرګه نشینو
او د دې علاقې په مشرانو کې او د خپلې قبیلې داسې نو، لیکن د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تیر ژوند سابقه، د هغې صداقت، د هغې امانت، د هغې سخاوت، د هغې ښکلي صفات چې د هغې تذکره مخکې وشوه او د هغې رښتیا وینا هغه ابوبکر صدیق صاحب لیده. جنریټر کولاو کی درود شریف وایي. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم صفاتو ته کتل، وحی وسره تیر کړ چې دا سړی دروغجن نشي کېدی. یو دویم د هر یو انسان فطرت وي، اوسپنه مقناطیس راکاږي ځان ته او لرګی نه راکاږي. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه فطرت ابتدا نه الله جل جلاله داسې جوړ کړی چې ښې خبرې ځان ته راښکلي. د جاهلیت په زمانه کې شراب نه دي څښلي، ډېر کسان داسې چې هغوی یو شراب د مکې مکرمې د خلکو، د مدینې منورې، د حجاز د خلکو داسې څښاک و، داسې لکه څنګه چې زمونږ په علاقه باندې اوبه څښلی کېږي داسې به څښل. ماشوم چې پیدا شو نو فوراً به د هغه ته چې به ګوټي ورکول نو په هغې کې به شراب ورکول. چې د چا تربیت په دې سي سره کېږي هغه د دې نه ځان بچ کړي. دا ولې فطرت کې دا پراته و چې دا کارونه ټیک نه دي. نو چې څنګه نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته ایمان وړاندې کړي، ایمان یې راوړ. نو په بارانو سړو کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ړومبی انسان دی. امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې اول من آمن فی احرار الرجال، ړومبی چې په سړو کې آزادو خلکو کې ایمان چا راوړی دی نو هغه ابوبکر صدیق دی. او چې په هلکانو کې چا ایمان راوړی دی نو هغه حضرت علی رضی الله عنه دی. او چې په غلامانو کې چا اول ایمان راوړی دی نو زید ابن حارثه دی. او چې په زنانو کې چا ایمان راوړی دی نو حضرت خدیجه رضی الله عنها ده. دا زید ابن حارثه واقع تاسو واورېده، نن سبا تاسو سوچ وکئ چې زمونږ په دې اسلامي معاشره کې آیا د جاهلیت د زمانې دور دی او که نه؟ سړی ماشوم چې کوم دی نو وتښتي د خپل کور د ور څخه په کوڅه کې او بیا بوځي ایسارې کې، سړی بوځي هغه ایسار کې ولې دومره پیسې راواستوي. نو دا د جاهلیت د زمانې ترتیب دی چې ته یو حر او آزاد کس هغه بوځي، غلامان خو هم نشته، او بیا د هغه په سر باندې په لکونو نه په کروڑونو روپۍ وصولې. دا د جاهلیت د زمانې کار دغه به کېدل. د زید ابن حارثه رضی الله عنه دغه کار د جاهلیت په زمانه کې شو. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راغی نو غلامان او وینځې وې، لیکن هغې چې کوم احکام د الله جل شانه د طرف نه راوړي وو نو په هغې کې دا سهولت چې دا غلامان په معمولي خبرو سره به ازادېدل. د هغې وجه دا ده چې نن سبا اوس هغه غلامان او مریان نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو څو څیزونه ذکر کوي چې د جدهن جد و هزلهن جد، د هغې ټوکې هم حقیقت دی او د هغې حقیقت خو خود حقیقت دی. حقیقت هم حقیقت دی، ټوکې هم حقیقت دی. په هغې کې یو څه شی دی؟ الطلاق، یو طلاق دی، والعتاق او یو آزادول دی د غلام. چې غلام ته په ټوکو کې ووایي انت حر، ته آزاد یې نو هغه به آزاد شي.
او چې ښځې ته یو سړی د طلاق ټکی استعمال کوي ما ټوکې کولې نو ښځې ته طلاق پرېوتی دی ځکه په دې مسلو باندې ځان پوهول پکار دي. بهر حال نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ایمان راوړ، حضرت علی کرم الله وجهه ایمان راوړل، او د حضرت خدیجه رضی الله عنها ایمان راوړل، او د حضرت زید بن حارثه رضی الله عنه ایمان راوړل. په مقابله کې د صدیق اکبر ایمان راوړل او افضلیت ډیر زیات. ولی ظاهر ده چې بیبي خدیجه رضی الله عنها د پیغمبر علیه السلام بیبي وه، او چې ښځه وي نو هغه د خپل خاوند خبره هر یو مني، نو هغه ایمان راوړل ځکه چې بیبي ده د پیغمبر علیه السلام. زید بن حارثه هغه خو مخکې غلام په کور کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لوی شوی دی، او د کور خادم او غلام د کور د خلکو تابع. حضرت علی رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زیر تربیتو ټیک ته حر او آزاد دی، الګ دی، او د هلکانو ذهن خو ماشومان چې وي د لسو کالو په عمر کې نو چې څه مشران کوي هغه ماشومان کوي. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه ایمان ځکه اول یادېږي د دې وجه دا ده چې د هغوی په ایمان راړو کې دا تقدم دی د هغوی د نورو په مقابله کې چې یو داسې حر آزاد سړی چې نه غلام وي نه د چا د لاندې دی، او نه په باندې د هغه څه نور څه شته دی، حق په باندې شته، او بیا فوراً ایمان قبول کړي بغیر د دلیل. او بیا د صدیق اکبر رضی الله عنه د ایمان راوړو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دین اسلام ته او څومره خیر رسېدلی دی چې د دوی په لاس باندې چې کوم غټ غټ مشران دي سابقین اولینو کې هغوی ایمان د صدیق اکبر سے په لاس راوړی. حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه، عثمان ذو النورین خلیفہ ثالث د صدیق اکبر په وینا مسلمان شو. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه جلیل القدر صحابی دی، د شورا رکن دی د حضرت عمر رضی الله عنه دور خلافت کې، د ابوبکر صدیق سے په وینا په دعوت باندې مسلمان شوی دی. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی الله عنه دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ماما خیلی کې راځي، د صدیق اکبر په دعوت باندې مسلمان شوی دی. دا حضرت سعد رضی الله عنه هغه کس دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا زما ماما دی، بل څوک دی داسې ماما ما ته وکړي. په هر څه کې تکړه، په جهاد کې، په میدان کې، هر یو څیز کې. اول من رما فی سبیل الله هو سعد بن ابي وقاص، لومبه غشی د الله په لار کې دی حضرت سعد وشته. و اول من احراق دما فی سبیل الله، لومبه هغه کس دی چې لومبه وینه د الله په لار کې دی یو کافر او مشرک د توی کړي ده. موزي کولو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ابتدا وه، دغه وخت کې د کافرو زور ډېر و. نو یو مشرک راغلو نو هغه ورته وایي تنګول شروع کړل، دا تاسو څه کوئ؟ دی تنګول ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ملګري ډېر کم. حضرت سعد رضی الله عنه داسې د اوښ جامه پرته وه، د اوښ جامه هغه یې اوچته کړه، سر ته یې ورته راخلاصه کړه، وایي دلته هم باران نه پرېږدي، زه خپل کار کوم. نو په هغه باندې وینې راماتې شو. نو اول کس چې د الله په لار کې د یو کافر او مشرک وینه توی کړي حضرت سعد رضی الله عنه. دا حضرت سعد رضی الله عنه هغه کس دی چې د فارس، د ایران، د شمالي علاقې عراق د کسرا نه حکومت چې کوم دی نو د کسرا زور د په لاس باندې الله پاک ختم کړی. د حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې د اسلامي افواج او لښکرو کمان د په لاس کې، او د په سرپرستی کې دا علاقې ټولې فتح شوي، او داسې به کولو چې د جهاد په میدان کې دانه په باندې راختي، د غټه دانه بعضې دانې په سړي راوخېږي، غټې دانې ته چې هغې کې سړی اورېدی نه شي، نو ده ته داسې انتظام کړی و چې یو ځای ورته جوړ کړی و سریر، په هغې باندې به ناست و چې خوځېدی نه شو د دانې د وجې، خو لښکر ته مخامخ ناست و، ټول لښکر ترتیب او تشکیل وي په خپلو کولو. نو عرض مې دا کولو چې دا اول کسان دغسې نور د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دعوت سره مسلمانان شول. یو دویم چې کوم تعاون مالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ابوبکر صدیق کړی د دومره بل چا نه. حضرت عثمان رضی الله عنه سره مال ډېر او ډېر مال یې ورکړی د الله په لار کې،
خو صدیق اکبر په داسې ځای کې لګولې دی چې هلته به انتهایي سخت ضرورت. تاسو نه زه تپوس کوم چې یو سړی دی هغه سره د پیسې درک نه لګي او هغه دغه وخت کې محتاج دی او کارونه یې نښتي دي او تا هغه سره 3000 روپۍ تعاون وکړي او بیا وروسته یو داسې موقع ده چې هغه سره پیسې شته دی او تا هغه سره د 3 لکو تعاونو کې دا ضرورت نشته دی، نو دا 3000 ډېرې شوې که 3 لکه ډېرې شوې؟ 3000 ډېرې. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په داسې موقع خرج کړي دي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې زه د دې احسان نشم هېرولی، د ټولو احسان ما کوس کړی. نو عرض مې دا کول زما عزتمند چې دغه وخت نه د ابتدا نه دې حضراتو اسلام قبول کو او ړومبی حکم چې د الله جل شانه فریضه هغه نازله شوي دی هغه لمونځ دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د دوی سره مونځ کولو. دغه وخت کې هغه دار ارقم تذکره چې راځي چې په هغې کې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونځ کولو، دا د هغې نه مخکې واقع ده. او د صدیق اکبر رضی الله عنه په دعوت سره حضرت ارقم رضی الله عنه هم ایمان قبول کړی دی. ان شاء الله مخکې به نور بیان کېږي. واخر دعوانا الحمد لله.